د انډیا یوټیوبرز د افغانستان ټیم حواله سره یو ډیره عجیبه داوا کړې ده چې د افغانستان ټیم مونږه ټرین کړی دی، افغانستان ټیم ته مونږ فیسلټیز ورکړي دي، که افغانستان ټیم نن دومره کامیاب دی نو دې شاله وایي د انډیا لاس دی. دا سوشان مهتا دی، یو یوټیوبر دی، د ویډیوز به اکثر تاسو کتلی وي، پاکستانیان ورله کارټون نیټ ورک وایي جی. د پاکستان د میچ حواله باندې اکثر د ډسکشن راځي او د پاکستان مخالفت کوي او د بل ټیم سپورټ کوي. که د پاکستان هر چا سره میچ دا ټیم سپورټ کوي او د پاکستان مخالفت کوي، ویډیوز اکثر وایرل کیږي جی. خدای اوس د افغانستان ټیم حواله سره عجیبه خبرې کړې دي چونکه ټوټلی غلطه خبرې دي. ګوره افغانستان کرکټ فینس چې کوم دي کنه هغه د انډیا سپورټ ډیر زیات کوي. چې کله د پاکستان او انډیا میچ وي نو هغه د انډیا سپورټ کوي او خو له یامه کوي، په ګراوند کې هم کوي او د ګراوند نه بهر هم کوي او په میډیا باندې هم کوي. اوس دا غي خپل خو خارج څوک سپورټ کوي څوک نه سپورټ کوي کې زما سکار نشته دي. خو تاسو له 100% شور خبره کوم کچری د افغانستان ټیم د دې انډیا ټیم نه دوه درې میچونه وګټل نو د انډیا ټیم د انډیا کرکټ فینس بعد افغانستان خلاف کیږي. دا یوټیوبرز بعد افغانستان خلاف داسې خبرو کوي چې تاسو به ذهن خیال او خاطر کې ناراضي. لکه دا اندوان چې کوم دي دا غیر مسلمه چرته هم د مسلمانانو مرګري شي ویني دي، دا چرته هم د مسلمانانو خود دوست نشي کېدی. دا الله پاک فرمایلی دي چې دا خلک د مسلمانانو خود دوست نشي کېدی. خیر غزان له بیل ټاپک ته خو دې کې خبره زدا کوم چې دا کارټون نیټ ورک ته دای باقاعده په یو خپل پروګرام کې دا خبره کلیر ان کټ وکا چې د افغانستان ټیم کنن کامیاب دی نو د اشاره د انډیا لاس ته دای لمون فیسلټیز ورکړي، دای لمون ګراوند ورکړي، دای لمون ټریننګ ورکړي دي. نو دې کې بس چونکه دای خو په پښتو بیا پیږي نه، خو د افغانستان کرکټ فینس چې دین اویر وي، افغانستان کرکټ فینس چې دین خبر وي کچره د راشد خان خبره کوي، د نبی خبره کوي، د عظمت الله مرزي کوي، د نوین الحق کوي، نو زاغي په آی پی ایل کې گیم کړي دي یا د ګورباز خبره کوي. خو چې د افغانستان کم نوې کول را روان دي لکه صدیق الله اتل شو، صدیق اتل چې کم دي دنه علاوه زبیر اکبری شو یا درویش رسول شو، نو د چرته انډیا لبزم چرته یو ځل نیمتلی وي د انډیا پستر ګمنه دلیدلی. نو دا ټیلنټ چې کم دی دا ټول د افغانستان پیور ټیلنټ دی، دا د افغانستان په خوره باندې د ټرین شوی دی، د افغانستان کلاډیانو د ټرین کړی دی، د کې د انډیا لاس نشته دی او د کې د بل ملک هم لاس نشته دی. لکه انډیا کدا وای کچری دا کلاډیان مونږ ټرین کړی دی نوې کلاډیان، نو دا بالکل حقیقت خبره نه ده. کچری د راشد خان خبرو کې د نبی خبرو کې نو کې خپل ټیلنټ دی، ټیلنټ پکې ځکه دی په آی پی ایل کې اغشتلیو. او زه دا شور خبره کوم کچری دی افغانستان ټیم انډیا له دوه درو ایونټو کې شکست ورکو د آی سی سی ټورنامنټو کې. نو د راشد خان د نور احمد د بل چې کم دی نوین شو یا داسې فاروقی شو، نه د آی پی ایل کانټریکټ لبم خطر وي. دا ټول افغانستان چې کم دی دی به خلاف شي، د انډیا ولا بټول د افغانستان خلاف شي. کغه الکترونیک میډیا ده، کغه سوشل میډیا ده او کغه د یوټیوبرز دي جی خب کلیام بر دی خلاف شي او باقاعده به ورپسې خبرې شروع کی. تاسو لیات شي یو نوین الحق ویرات کوهلی سره خلا وخلی و عمده سوشان مهتا د نوین الحق حواله سره غلطه خبره کړې وی، نوین الحق خلاف د ویډیوز جوړ کړي وو. نو دا وګوره د افغانستان کرکټ فینس چې کوم دي دا غي خپل خواخره چې څوک سپورټ کوي څوک نه سپورټ کوي. خو چې کم خلک تاسو سپورټ کوي نو بیا تاسو یې نه چرته یو ځل میچ وګټي نو دا غي حقیقت په الله هم معلوم شي. خیر دای چوس کومه خبره کړې ده کارټون نیټ ورک چې موږ د افغانستان ټیم ټرین کړی دی، موږ د فیسلټیز ورکړي دي، دای کنن کامیاب دي، نو زموږ په سر کامیاب دي، نو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی. افغانستان کنن افغانستان دی او غړ غړ نمونه دي ورسره په ټیم کې، نو دا د غي خپل مهنت دی، دا د غي خپل سټراګل دی. نو دې حواله سره د تاسو سره د کمنټ لازمي وکړئ.